استاد جي تاسو مونږ ته دا ووایئ چې د دور باره کې د بعض خلک وایي چې دا اوس بدعت دی او دا معامله ده. د څه حساب؟ بدعت هغه ته وایي که نه چې کوم مطلب دا دی چې نوی کار چا دین کې وکړي، چا چې زور ورکړی جوړ کړی یا بدعت نه دی. نبي فرمایلي دي چې علیکم بسنتي و سنت خلفاء راشدین من بعدي، په تاسو باندې زما سنت واجب دي عمل کول، او زما د خلفاء راشدینو باندې سنت چې باندې عمل کول واجب دي. اوس دا خلک چې په عربو کې نه ګرځي یا په مدینه منوره کې نه ګرځي یا په کعبه کې نه ګرځي، دا په مدینه منوره کې ګرځول شوی دی، لیکن اوس هغه کتاب خلکو سره نشته دی، دا شاید تمشب ګرځول دی. امام سمرقندي صاحب دا روایت نقل کړی دی فتاوی سمرقندي کې. قال عمر رضی الله عنه في آخر الخلافة، آخر خلافت په وخت کې هغه دا ویلي دي: ایها المؤمنون، ای مؤمنانو، اجعلوا القرآن، وګرځوئ قرآن لنجات الموتى، مړو د خلاصي لپاره د عذاب نه. څنګه چل وکړئ؟ یا چل مونږ ته وښایي. تحلقوا، دیره جوړه کړئ، وتناولوا بأیدیکم، بل په لاس کې ورکوئ، وقولوا وایئ اللهم اغفر لهذا الميت، الله بخښنه کړه دې مړي ته، بحرمة القرآن المجید، وبرکت القرآن المجید. دا مدینه منوره کې هغه خلافت کې څومره چې وخت خلیفه به هغه ګرځول دی، بیا حضرت عثمان صاحب هم ګرځول دی، حضرت علي صاحب هم ګرځول دی، هارون رشید بادشاه هم ګرځول دی. دا څه د انکار چا کړی؟ مروان بن الحکم چې کوم د اهل بیت دشمن و. سمرقندي صاحب ویلي دي چې دا په اتفاق سره ګرځاوه به، خو مروان شیطاني وکړله. څنګه چې مروان مطلب د هغه د خلافت غرجان او د دین غرجان و، اهل بیت د روح غرجان و، او دا شاو دا قرآن پاک دو راغلو هلته نه دا کوي، دا راغلي دلته ابن تیمیه و وهاب نجدي پیران دو دین منکر دي. دیوبندیان پخوا به ګرځاو، اوس هم ګرځي، الله په کوم اصلي دیوبندیان چې دي، خو دا کوم پکې رامل شوي دي دا ښکار نه کوي. نن چلته کتاب زه ښیم، ته زما شوق دی که نه، تا ستا په سترګو ښیم. فتاوی ابواللیث سمرقندي په دنیا کې دا نشته. تالیف امام فقيه علامه ابواللیث نصر بن محمد بن احمد حنفي سمرقندي متوفي حدثنا العباس بن سفيان عن ابن عليا عن ابن عون عن محمد عن عبد الله قال عمر رضي الله عنه: أيها المؤمنون، اجعلوا القرآن وسيلة لنجاة الموتى، وتحلقوا وقولوا اللهم اغفر لهذا الميت بحرمة القرآن المجيد، وتناولوا بأيديكم، وفعل عمر رضي الله في آخر الخلافة بمثل في زمان امرأة من القبائل لحبيبة بنت عريس زوجته غلام في حلقة 20 شل وشاع خوشبع في خلافة عثمان وخلافة عثمان بغير إنكار ونكي جو صحابين كان نكي ما إنكار مروان في البغداد. مروان في الإنكار كان يأخذ من الدليل، ثم اشتهر في خلافة هارون الرشيد، أصل مقصد فأصله أسند الدور القرآن كم ثابت من عمر، وإن لم يذكر في كتب المشهورة من الحديث غيرهم مشهور كتاب عند الحديث النقشي البخاري مسلم الترمذي وغيره كان، ولكن مذكور في بعض الكتاب بأسناد قوية. صفحہ نمبر 535. سبحان اللہ.